دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د ماسپښین فرض لاندې کړو نو 4 رکعاته سنت نو کړي. اوس چې د فرض مز نه پس دی دا 4 رکعاته سنت کوي نو نیت به د ادا کوي او که نیت به د قضا کوي. نو جواب دا دی چې کله دی 4 رکعاته سنت د ماسپښین د فرض نه پس کوي نو دی به د قضا نیت نه کوي، دی به د ادا نیت کوي. قضا نیت په هغه وخت کې کیږي چې کله د یو مز ټیم وځي او دا خو لا ټیم باقی دی نو په دې وجه باندې به دی د قضا نیت نه کوي بلکې د ادا نیت به کوي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس څاروی والی به طور مثال په 40,000 روپۍ باندې بل لی ورکي او هغه ته وایي چې دا ته د لوی اختره پورې ساته، انو بیا ورته دوه صورته مخې ته راشي. یو دا چې هغه ته ووایي چې دا ما په 40,000 اخیستی نو چې دی د 40,000 نه بره څومره پیسې وکړئ نو نیمې به ستایي نیمې به زمایي، او که نه دی داسې ونه کي او 40,000 روپۍ ورته ښکاره نه کي او ورته ووایي چې دا څاروی ساته او چې دی په څو باندې خرڅ شه نو نیمې پیسې به زمایي نیمې به ستایي، نو د دې څه حکم دی؟ او دی دا هم وایي چې د دې صورت د جواز دپاره وی دا ویلی شي چې دله اجرت مثل ورکړی شي، نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې زمونږ څومره حضرات دي مفتیان کرام ان هغه دې دواړو صورتونو ته د ناجایزوالي حکم ورکړی و. تمامه فتاوو لیکلي دي چې په نیمه باندې څاروی ساتل دا جایز نه دي، خو چونکې دا مسله د قیاس نه ثابته ده دې ته قیاسي مسله ویلی شي. او قیاسي مسله کې چې کله تعامل غالب شي نو بیا د تعامل د وجنه قیاس ترک کولی شي پرېښودی شي. نو دلته کې چونکې اوس تعامل شروع شه په دې مسله باندې نو د دې وجنه زمونږ مفتیان حضرات مشران دارالعلوم حقانیه کوړه خټک والا هغوی اوس د دې صورتونو د جواز فتوا ورکوي. نو د اجرت مثل هغه مسله ته اوته هغه په هغه وخت کې وه چې کله دې ته د عدم جواز حکم و. اوس چونکې د دې حکم د جواز دی نو لہذا که دی 40,000 سر ښکاره که نو د هغې نه پس به پیسې نیمئ، او که 40,000 سر ښکاره نه که نو بیا د دا وضاحت به کوي چې کل قیمت به نیمیږي، نو که مالک ورسره په دې باندې راضي وي نو دا صورت هم جایز دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو امام د سحر مونځ پړاوه هغه نه سورې فاتحه کې یو آیات پاتې شه او هغه ته هم پته ونه لګېده چې زمانه آیات پاتې شوی دی او که نه، او چا وله فتحه هم ورنه کړه او آخره کې سجده سهو هم نه ده کړې، نو د دې مونځ باره کې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې په مونځ کې سورې فاتحه دا مکمل ویل واجب دي. که یو آیات پاتې شه نو سجده سهو کول ضروری دي، او که سجده سهو ونه شوه نو مونځ په دغه ټیم کې دنه دوباره کول دا واجب دي، او که دغه ټیم کې دنه مونځ ونه شو نو دغه د ټیم نه د وتو نه پس دغه مونځ دوباره کولو ته ضرورت نشته، مونځ سره د نقصان نه ادا شوی دی. دا ملګری تپوس کوي چې منګه د ماربلو کاروبار کوو نو هغې کې ګټه هغه د فټوارۍ په حساب باندې وي. مثال په طور باندې 100 روپۍ فټ دی نو هغه دلته منګه په 105 روپۍ خرڅو. نو دی دې باره کې دوه تپوسه کوي. یو دا چې یو کس منګ له پیسې راکي مثال په طور 1,00,000 روپۍ او منګ هغه ته متعین ګټه وښو چې یو فټ کې به تاله دوره ګټه درکو. او دویم دا چې دغه ماربل چې کله موږ په کمیشن راغواړو موږ سره خپلې پیسې نه وي، موږ چاته ووایو چې موږ له ماربل راولېږئ نو هغوی موږ ته وایي چې په 100 روپۍ فټ دی، موږ به یې تاسو له په 105 روپۍ فټ درکو. نو که موږ سره د دې کس نغدې پیسې راشي نو موږ دته وایو چې دا 5 روپۍ به موږ تاله درکو. نو داسې قسمه معامله جایز ده او که ناجایز ده؟ نو جواب دا دی چې د هر یو کاروبار طریقې کار او د هغې د ګټې د حاصلولو طریقې کار مختلف وي. شریعت یو بنیادی خبره کوي او هغه خبره دا ده چې پیسې څوک ورکوي او چې کوم کاروباري پیسې علي نو دی خپل میاس کې ګټه هغه خوره کی. د خورې مطلب دا چې دی یو بل سره توی کی چې ګټه به په دې پیسو باندې کیږي نو هغې کې به ستا سوری سي زما به سوری سي. که تاسو وایي چې موږ هغه له په یو فټ باندې 15 روپۍ ګټه ورکو نو دا هم کیدی شي
چې هغه ماربل په لاره کې مات شي، تاسو د هغه د لاکو روپو ماربل راوړي دي، ان کیس هغه مات شو یا بل څه هغې کې کمی راغې او هغې 5 روپۍ ونه ګټلي، نو بیا به تاسو 5 روپۍ د جیب نه ورکوئ هغه له، دا تاسو ته نقصان دی. دا هم ممکن ده چې هغې تاسو ماربل راړئ په 100 روپۍ باندې فوټ راړئ او هغه اکدم د هغې ریټ وخته، مثال په طور باندې هغې 20 روپۍ فوټ وګټلې فرض کړه، نو بیا هغه دی وخت کې هغه پیسو مالک ته نقصان دی، هغه ته ګټه لږه میلاو ده. شریعت وایي چې ګټه هر څومره تاسو مقرروئ نیم په نیمه مقرروئ، په لسمه او په لس کم په سل باندې مقرروئ، خو لیکن ګټه خوره مقرر کړئ چې که 15 روپۍ ګټه کیږي نو په دې کې به 100% استای 100% به زمای، په دې طریقه باندې کاروبار وکړئ، دا صحیح طریقه ده. جی دا ملګری تپوس کوي چې د عقیقې د غوښې باره کې زمونږ سوال دی چې آیا دا په خپلو بچو باندې خورولی شي، کور کې سټور کولی شي او دغه شانتې که نه دا په غریبانانو باندې خرول ضروري دي؟ نو جواب دا دی چې اسانه خبره دا ده چې د عقیقې او د قربانۍ حکم یو شانتې دی. د غوښې په لحاظ سره د دې په حکم کې څه فرق نشته، څنګه چې د قربانۍ غوښه ټول په ټوله خپل کور کې بنده سنبالولی شي، اگر چې مستحب دی چې 3 حصې کړی شي. دغه شانتې که څوک وغواړي د قربانۍ ټوله غوښه غریبانانو له هم ورکولی شي، که څوک وغواړي د قربانۍ په غوښه کې خیرات هم کولی شي. نو د عقیقې حکم هم دا دی که یو سړي وس رسي د پیسکورو علالولو خو لیکن د دعوت کولو وس نه رسي، نو که هغه ټوله غوښه کور سنباله کي په وړو باندې وخورئ نو څه قسمه حرج نشته. دې کې بنیادي شی هغه وینه تویول دی، چې وینه توی شوه نو حکم پوره شو، د هغې نه پس غوښه هغې سره د شریعت څه حکم نه دی متعلق. که څوک صدقه کوي ډیره ښه خبره ده، که څوک په خپله محتاج وي نو په خپله باندې وخوري، څه قسمه مسله نشته په دې کې. دا ملګری تپوس کوي چې په نن تاریخ باندې 12/26 په دې باندې د ماسپښین ټیم داخلېده، 12:28 او په 4:28 باندې دا ټیم ختمېده، نو د ماسپښین آخرینی ټیم او د قضا کېدو ټیم څه دی؟ نو جواب دا دی چې کوم 4:28 دی دا د مازیګر د داخلېدو او د ماسپښین د ختمېدو ټیم دی. نو گویا کې په 4:28 باندې به د ماسپښین موز قضا کیږي. دغه پورې موز کول جایز دي، البته بغیر د څه عذر نه موز دوره رستو کول چې بالکل آخر ته وخت ورسی او بنده په شک و شبه کې مبتلا وي چې دا ما د ماسپښین په ټیم کې وکړو که د مازیګر په ټیم کې وکړو، بل د انسان د ګړای پوره پته نه لګي چې هغه صحیح په ټیم دا او که نه ده. نو د دې وجې نه آخر ته موز رستو کول او دومره مؤخر کول چې شکوک او شبهاتو کې سړی مبتلا شي داسې نه دي پکار. آخري ټیم اگر چې 4:28 دی خو د هغې نه مخکې خپل موز نه ځان فارغول پکار دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی د کډي دی او هغه لاړ پېښور ته واپس راځي، نو په زیده کې یا په کونډه کې هغه موز کوي، نو آیا دی د کډي حدودو ته رادننه شوی دی او که نه؟ دی به دغه موز صفرانه کوي او که پوره به کوي؟ نو جواب دا دی چې هر یو کلي والاو ته د خپل کلي حدود معلوم وي، او که هغې ته نی معلوم نو مشرانو سره تپوس وکړي، که هغې ته څه شک و شبه وي نو کمیټۍ والا ته هغې ته د دې حدود متعین معلوم وي چې د دې کلي حدود تر دې پورې دي، خاص کر د علاقې مشرانو ته هغې ته دا خبره واضحه. نو د دې اسانه طریقه د علاقایي او د مقامی حضراتو نه تپوس کول دي. نو که د هغې نه تاسو معلومات وکړو نو بهتره وي. نو که هغې درته ووي چې زموږ حدود دغې ځایونو کې ختم وي بیا به دې صفرانه موز کوي، او که هغې درته ووي چې زموږ حدود دغلته شته او د کډي حدودو ته رادننه شوی دی نو بیا به پوره موز کوي. دا ملګری تپوس کوي چې موږ داسې اوریدي دي چې د نارینه دپاره د سپینو زرو نه علاوه ګوتمې سره موز نه کیږي. نو دی دا تپوس کوي چې دا موز داسې نه کیږي چې لکه څنګه بیا اودسه موز نه کیږي او که نه مکروه دی؟ نو جواب دا دی چې ډومبنۍ خبره خو دا ده چې د نارینه دپاره د سپینو زرو نه علاوه ګوتمه استعمالول دا مکروه تحریمي دي، او باقي د موز سوال دی نو موز دې سره مکروه دی. که یو سړی مونځ وکړو نو مونځ به یې کیږي،
خو لیکن دا موز مکروه دی جی. دا ملګری تپوس کوي که چېرې خور ضرور نه ځمکه نالي او د ځمکې بدله کې ورسره صلح هم نه کوي، یعنې څه پیسې ترې نالي، او د هغې وجه دا وي چې بیا به دا خور وایي چې زه ضرور مخ نه وینم، بایکاټ به ما سره کوي، نو د دې شرعي حیثیت څه دی؟ نو جواب دا دی چې داسې قسمه معافي دا په شریعت کې معافي نه ده، او نه په شریعت کې د دې څه حیثیت شته، ځکه چې دې کې د زړه رضامندي نشته. دا هغه یو معاشرتي دباو دی چې په دې خور باندې پروت دی. د دې وجې نه خور نه د پیسو مطالبه کولی شي او نه د ایسی مطالبه کولی شي، نه د ځمکې مطالبه کولی شي چې هغه وایي که ما مطالبه وکړه نو بیا به زما رور نی. نو په دې صورت حال کې چې دا خور دی رور ته که ځمکه پرېږدي نو دا ځمکه پرېښودل شرعاً جایز نه دي، او که پیسې ورته پرېږدي نو دا پیسې پرېښودل هم د رور دپاره اخیستل جایز نه دي، ځکه چې دا د زړه د مرضۍ نه دي. دې ته عربی کې چې طیبي نفس ویلی شي، هغه په دې کې نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو والد وفات شي او د هغه زامن او لوڼه پاتې شي، نو دغه لور دپاره چې کومه حصه ده نو دی ته موږ ویلو چې دا حصه د دې حق دی. البته په دوه صورتونو کې د دې دا حق ختمېدی شي. یو دا چې دا حصه ده خپله والي او بیا واپس رور له ورکي، نو د دې خپله خوښه ده چې هر چا لی ورکي، نو که رور لی ورکي نو هم ورکولی شي. او دویم صورت دا ویلی چې دا رور دې سره صلح وکړي چې دغه ځمکې په بدله کې وله بل څه شی ورکي. نو دی د دې باره کې دا تپوس کوي چې دغه بل څیز وله څه ورکوي، صلح کوي، نو دا به د ځمکې ورکولو نه پس کوي او که د ځمکې ورکولو نه مخکې به کوي. نو جواب دا دی چې کله صلح کوي نو بیا هغه وخت کې د ځمکې ورکولو سوال نه پیدا کیږي، ځکه چې ځمکه ورکړي نو بیا خو صلح ته ضرورت نشته، بیا خو د هغې خپل حق دی، نو هغې نه پس به بیا جدا معامله کیږي. صلح وایي دې ته چې هغه خور ورته ووایي چې زه خپله حصه نه الم ماله دا راکه، یا ورته رور وایي چې زه دله دا شی در کوم که ته خپله حصه پرېږدې. نو که خور په خوشحالۍ باندې بغیر د څه دباو نه، معاشرتي دباو، د بایکاټ د دباو نه بغیر غاړه کیږي، نو بغیر د ځمکې د ورکولو نه صلح جایز ده جي. دا ملګری تپوس کوي چې یو دوه ټیمونه گیم کوي او هغه یو بل ته ووایي که تاسو بایله نو تاسو به بوتل راړئ او که موږ بایله نو موږ به بوتل راړو، نو دا معامله څنګه ده؟ نو جواب دا دی چې دا معامله کول دا جایز نه دي، دا شرط دی او دی کې د جوارای معنا موجود ده. نو په دې وجه باندې گیم که څوک کوي نو صحتمند گیم شریعت حوصله افزایی کوي، خو لیکن باغی کې شرطونه لګول، باغی کې جواری را دن نکول دا حرام دي، په دې نه ځان ساتل پکار دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو سرکاري اسکول ګراوند دی، نو هغه ګراوند کلاو وي، نو موږ په هغې کې گیم کوو یا د هغې د واشرومونو لایټ یا اوبه استعمالو، نو د دې حکم څه دی؟ نو جواب دا دی چې دا یو انتظامی معامله ده. د دې جواز او عدم جواز دا د ادارې په اصول باندې مبني دی، چې دغه ادارې دپاره د حکومت قوانین څه دي. که حکومت اجازت ورکوي د هغې ځمکه ده، د هغې لایټ دی او د هغې اوبه دي، نو چې هغې اجازت ورکوي نو بیا جایز دي، او که هغې اجازت نه ورکوي نو بیا د دغې ګراوند استعمالول، د دغې اوبو استعمالول، د دغې بجلی استعمالول جایز نه دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس زمونږ رواره دی، هغه یو ځای ته د نوکرۍ دپاره اپلای کوي، نو هغه ټیسټونه ورکړي دي او هغه چې کوم اهلیت دی نو هغه په هغه کې موجود دی د دغې مطلوبه نوکرۍ، خو هغه خلق بغیر د پیسو نه نوکري نه ورکوي. نو که موږ پیسې ورکوو نو موږ به ګناهګاریږو او که نه به ګناهګاریږو؟ نو جواب دا دی که چېرې دغه هلک بل ځای کې د روزګار څه ترتیب جوړېدی شي نو د پیسو ورکولو نه ځان وساتئ، او که چېرې بل ځای کې د روزګار ترتیب نه وي نو دغه هلک کې که د دغې نوکرۍ صلاحیت وي، اهلیت وي، نو بیا بغیر د پیسو نه د خپل حق نه ملاویږي، نو بیا دی وخت کې د پیسو ورکولو گنجایش دی. البته تاسو چې پیسې ورکوئ نو چونکې ستاسو مجبوری ده نو تاسو نه یې ګناهګار،
البته چې کوم اخلي نو هغه مکمل طور د رشوت په حکم کې دی او هغه د پاره دا اغستل حرام دی جی. دا ملګری تپوس کوي چې یو مسبوق امام سره موس کو سجده سهو په امام باندې واجب شو، نو امام چې کله د سجده سهو د پاره سلام وګرځو نو دو سره هم سلام وګرځو، نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی کده په هیر باندې سلام ګرځول او خیال نو چې زما موز پاتې دی نو بیا خو په د باندې سجده سهو نشته او منځم نه دی مات. البته کده ته یادو چې زما موز پاتې دی او د قصدن سلام وګرځو نو د موز په دغه ځای باندې مات شوی دی، دی به اثرینو دوباره موز کوي. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی کلمه ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله او وایي چې دا فلان کې کار به زه نه کوم او د هغې نه پس بیا د هغه نه هغه کار وشي نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې زمونږ په علاقه کې لا اله الا الله ویل دا زمونږ د عرف په بنیاد باندې دا قسم دی او چې څوک دا کلمه وایي نو د هغه نیت د قسم وي، نو په دې وجه باندې دا چې کوم الفاظ ویلي دي لا اله الا الله انو دا قسم دی د باندې دغه کار نو کول پکار او که دغه کار وکړو نو دی به د قسم کفاره ورکوي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس سجده لګی او د پټکی د اول دا مخې تراشي نو تندې اونه لګي او د پټکی ول ولګي نو دا سجده کیږي او کنه کیږي؟ نو جواب دا دی چې پټکی شو یا ټوپای شو د دې په ول باندې سجده کول او تندې په ځمکه نه لګېدل د دې دوه صورت دي. یو صورت دا دی چې د پټکی هغه ول د تندې د پاسه راغلی وي، د ټوپای حصہ د تندې د پاسه راغلی وي، نو چې بنده کله سجده باندې تندې لګی نو د ځمکې او د تندې میاس کې د پټکی ول راشي یا ټوپای راشي، نو دا یو صورت دا دی. نو دا صورت اگر چې افضل نه دی خلاف اولا او مکروه تنزیهی دی، خو لیکن باوجود د دې سجده کیږي او منځ کیږي. او دویم صورت دا دی چې بعضی علاقو کې خلقو پټکې والوي نو تندې یې ټول ښکاری خو لیکن پټکې بر طرف ته مخې ته راوتی، یا داسې پکول په شانتي او ټوپای په سر کې چې تندې یې ټول ښکاروي او هغه ټوپای مخې ته راوتی وي، چې کله دې سجده لګی نو هغه پټکې په ځمکه باندې ولګي او تندې ځمکې ته ونه رسي، یا د ټوپای هغه حصه په ځمکه باندې ولګي او تندې ځمکې ته ونه رسي، نو په دې صورت کې بیا سجده بنه کیږي، دا موږ به دوباره کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس هر یو موږ چې وي که د سحر وي که د ماسپښین وي د هغې په سجده کې رب غفر لی دعا ووایي او بل رکعت کې یا بل سجده کې ونه وایي، نو په دې باندې په موږ کې څه فرق راځي او که نه راځي؟ نو جواب دا دی چې د فرایضو چې کوم منځونه دي فرایض دي نو هغې کې په سجده کې سبحان ربی الاعلی باندې اکتفا کول پکار دي، او د هغې نه علاوه چې کوم نوافل دي نو په هغې کې دعاګانې غوښتې شي، خو هغې کې دوه خبرې ضروري دي. یو خبره دا چې هغه عربی ژبه کې وي او دویم دا چې قرآن کې یا حدیث کې هغه دعاګانې راغلي وي، او که چېرې یو سجده کې دعاګانې وغوښتې بله کې ونه غوښتې نو څه فرق نه پرېوځي، په دې سره مونځ کې څه حرج نه راځي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس مختلفو اوقاتو کې لږ لږ ریالونه علي او د هغه نیت دا وي چې دا ما سره پراتی که ضرورت ورته راغی نو زه به یې خرڅ کړم ځان له، په دې کې دا امکان هم شته چې دا ریالونه ګران شي نو ماله به ډېرې پیسې وکړي، دا امکان هم شته کیدای شي ارزان شي، نو شریعت کې د دې څه گنجایش دی او که نشته؟ نو جواب دا دی که چېرې د قانون په نظر کې دا څه جرم نه وي نو په شریعت کې د دې خبرې څه حرج نشته او دا جایز دی چې یو سړی سونه والي او ځان سره کی دی په دې غرض باندې که ضرورت راغی نو خرڅه به کم، داسې بله کرنسي علي نو که قانون اجازت ورکوي نو د شریعت د طرف نه په دې کې څه حرج نشته. جی دا ملګری تپوس کوي چې یو کس راغی جمع کې شریک شو د هغه نه یو رکعت دو شوي دي
او امام باندې سجده سهو واجب شو. نو چې کله امام سجده سهو کوي هغه د پاره سلام جرباسي، نو دا مسبوق مقتدی دی با د سلام ګرځولو کې د امام تابعداري کوي او کبه نه کوي. نو جواب دا دی چې دی به امام سره سجده سهو کوي، البته امام چې سلام ګرځي نو دی به امام سره سلام نه ګرځي، دی به د امام په سلام ګرځولو کې د امام تابعداري نه کوي، په سجده سهو کولو کې به د هغه تابعداري کوي. جی دا ملګری تپوس کوي چې د بینک تنخواه څنګه ده؟ نو جواب دا دی چې د بینک هغه کارونه چې په هغې کې یو کس براه راست سودی معاملاتو کې نه ملوث کیږي، لکه هغه چوکیدار شو، هغه کوک شو، هغه خاکروب شو، انو د دې تنخواه دې کې حضرات مفتیانو گنجائش ورکړی دی. اگر چې بهتر داده چې دین ځانو ساتل شي او متبادل کوشش وکړي شي، خو لیکن د دې په تنخواه کې گنجائش ده. او د دین علاوه هر هغه کار چې په هغې کې د سودی معاملاتو سره بنده ملوث کیږي، که هغه لیکل وي، که هغه ورکول وي، که هغه اغستل وي، که هغه د هغې کاغذونه جوړول وي، نو دغه کار حرام دی. نو د دې اجرت او تنخواه هم حرامه ده. دغه رنګې چې کوم بینکونه سودی بینکونه دي او هغې کې سودی کاروبار کیږي، نو د هغې د تنخواهګانو او د هغې د مزدورۍ دغه حکم دی. او چې کوم بینکونو کې سود نه کیږي، نو چونکې د هغې هغه سودی معاملاتو کې ملوث کېدل نه راځي، نو که نور کارونه د هغې جایز وي، نو د هغې تنخواه به هم جایز وي. جي دا ملګری تپوس کوي چې په دې محلو کې د غم کمیټه جوړې شوې وي، نو هغې د هر یو کور نه پیسې را جمع کوي، نو هغې باندې بیا چا کره چې غم وشي نو ډوډۍ ورله کوي. نو د دې څه طریقه ده؟ دا جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی چې د زمونږ د علم مطابق د غم د ډوډۍ او د تنظیم جوړولو د ټولو نه بهترینه طریقه دا ده چې یو څو کسان را جمع شي او هغې لږ غوندې فنډ را جمع کي او دغه فنډ وقف وي او په دغه فنډ باندې د تنظیم ضروریات واخلي، که هغه کراکري ده، که هغه درستخانونه دي، که هغه نور څه سامان دی، چې دغه سامان دا د وقف سامان شي. او بیا د هغې نه پس هغې د هر یو ممبر نه د ماهانه په بنیاد باندې پیسې را جمع کوي او د هر یو ممبر پوره ریکارډ ساتي او هغه ته وقتاً فوقتاً وی چې ستا په فنډ کې دوره پیسې پرتی دي. اوس چې په هر یو کور باندې غم راغی، نو د هغه د خواهش مطابق د هغه ملمانه هغې له ډوډۍ وکړی شي، چې څوره خرچه وي نو هغه خرچه دې پې وکړی شي. چې بیا کله غم وشي د هغې نه پس دی هغې غم والا سره دی کینی او هغه ته دې ووایي چې مثال په طور باندې ستا فنډ موږ سره 50,000 روپۍ وي او ستا په غم باندې 1,00,000 روپۍ لګېدلې دي، نو ته به موږ له دا 50,000 روپۍ واپس راکې، نورې به ځکه چې دا خو د نورو ممبرانو لګېدلې دي. نو دا طریقه د ټولو نه بهترینه طریقه ده. په دې کې که څوک وځي نو هغه ته به خپل فنډ معلوم وي، هغه له به د هغه فنډ ورکړی شي. که څوک دا وایي چې زما غم سپک دی، د فلانکي غم دروند دی، نو زما په غم باندې خرچه او د هغه په غم باندې خرچه برابر زه نشم برداشت کولی، نو دا خبره به پکې نه وي. او دې سره سره چونکې دغه فنډ دا رقم بعض اوقات ډیر شي، نو هر یو ممبر ته دا معلومیدل ځکه ضروری دي چې دا د هغه په ملکیت کې دی او هغه ته ویلم ځکه ضروری دي چې هغه که د دې زکات ورکوي نو په هغه باندې به د دې زکات لازمیږي. نو زمونږ د علم مطابق د ټولو نه بهتره طریقه دا ده چې سامان دا د وقف په مال باندې واخلي. که بیا یو ممبر وځي نو هغه به سامان کې د خپل حصې مطالبه نه کوي او د دې نه علاوه د ماهانه په بنیاد د هغې نه پیسې اغستې شي او چې د چا غم راغی او څوره خرچه پې وشوه نو چې کومې پیسې د هغه جمع وي هغه ولګېدې، نورې پیسې د نور فنډ نه ولګئ او هغه پیسې د هغه نه دوباره وصول کړی شي. دا ملګری تپوس کوي که یو سړی په تنهایی کې کمره کې نوافل کوي یا سنت کوي، انو څوک پې ډسټرب کیږي نه، که دی په جهري اواز سره ووایي نو د دې په جهري اواز سره ویل څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې په جهري اواز سره ویل جایز دي،
که چاته تکلیف نه ملاویږي نو په جهري आवाज سره که نوافل دی او که سنت دی وغیرہ نو دا به جهري आवाज سره کولو کې څه حرج نشته جی. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی د شپې نوافل کوي او داغه دا خواهش دی چې زه جهري وکم نو آیا دی به صرف قرائت جهري کوي او کنه تسبیحات وغیرہ ټول به جهرن وي؟ نو جواب دا دی چې صرف قرائت جهرن کول دا کافی دی او تسبیحات وغیرہ جهرن کولو ته ضرورت نشته جی. دا ملګری تپوس کوي یو سړی تهجد کوي او په سجده کې دعاګانې غواړي، هر قسمه دعاګانې چې غواړي نو آیا دا دعاګانې غوښتې شي او که نشي غوښتې؟ نو جواب دا دی چې په نوافلو کې کاغه تهجد دی او که تهجدونه علاوه نوافل دی د دې په سجدو کې دعاګانې غوښتل جایز دي، خو دې کې د دې خبرې ډیر زیات خیال ساتل ضروری دي چې چونکې دې په موس کې دن نه دی، اگر چې نفل موز ولې نه دی خو لیکن دې به هغه دعاګانې لولي چې کوم قرآن پاک کې او احادیثو کې راغلي دي او هغه به هم عربی کې وي. که د عربی نه علاوه ژبه کې وي نو بیا دې سره موز ماتیږي. نو په نوافلو کې په سجده کې دعاګانې غوښتل دا جایز دي، خو لیکن هغه به عربی ژبه کې وي او هغه دعاګانې به وي چې کومې دعاګانې قرآن او حدیث کې راغلي دي. دا ملګری تپوس کوي چې موږ له امام پسې څه سویل پکار دي او څه سویل نه دي پکار، کاغه قرائت ته کاغه تسبیحات دي وغیرہ. نو جواب دا دی چې امام پسې بنده کله ولاړ وي هغه په سري منځونو کې وي کاغه جهري منځونو کې وي نو مقتدی به صرف سوره فاتحه نه وي او سورت چې کوم وسره ویل شي سوره اخلاص وغیرہ دا بنوي. د دین علاوه چې کوم نور سبق ته په موس کې نو دا به ویل شي، البته سوره فاتحه او سوره اخلاص وغیرہ سره سره به مقتدی اعوذ بالله او بسم الله نوي، دا د امام کار دی. د دین علاوه ثنا شو، تکبیرات شو، په رکوع په سجده کې تسبیحات شو او قوما او جلسه هغه کې کوم تسبیحات دي دغه شانتي التحیات ویل دا ټول به مقتدی ویږي. دا ملګری تپوس کوي چې کله بنده واشروم اټینډ کی نو په اول په لوټه باندې یا په ټیشو باندې او د سوچول او بیا د اوبو استعمال لازمی دي او کنه اوبو موجود وي او صرف په اوبو باندې بنده خپل ځان پاک کی نو دا هم صحیح ده. نو جواب دا دی چې بهتره دا ده چې بنده اول ځان په کاغذ یا لوټه باندې پاک کی او بیا د هغې نه پس اوبه استعمال کی. دا لازمی صورت نه دی، البته بهتر دی. او که چرې ډایرک اوبه استعمال کړي نو دا هم جایز دی، خو په دې کې د دې خبرې احتیاط پکار دی چې د اوبو استعمال سره پلیتی اخوا دی خوا بدن باندې اونه لګي، د دې احتیاط پکار دی. ډایرک په ډایرک باندې اوبه استعمالولو کې څه حرج نشته جی. دا ملګری تپوس کوي چې ما یو کس له د 50,000 روپو سامان واغستو نو ما ورته ووی چې دا خرڅوه او کاروبار پې کوه نو ګټه او نقصان به شریک وي. نو هغه ماته وی چې نه، ما د تقی عثماني صاحب بیان اورېدلی، هغې کې هغې فرمایل چې څوک چا سره مزدور وي نو د هغه د اجازت نه بغیر به کرسۍ کې هم نه کینی. نو زه کلاو کار کول غواړم نو بس زه به تاله 15,000 روپۍ میاشت در کوم. نو وی چې دا معامله څنګه ده؟ نو جواب دا دی چې په ظاهر کې دا تاسو چې کم سامان اغستې دی د هغه د کاروبار دپاره نو دا د مضاربت عقد دی او د مضاربت په عقد کې په بل کس باندې چې کوم عمل کوونکی دی په هغه باندې فکس پیسې مقررول، متعین پیسې مقررول، لکه تاسو 15,000 روپۍ وایي دا جایز نه دي او د هغه پر رضامندۍ سره کوي نو بیا هم نه دی جایز، ځکه چې کوم څیز شریعت ناجایز کړی وي نو د هغې ناجایز والي وجه د شریعت حکم دی. د فریقینو که په یو ناجایزه کار باندې رضامندي راله نو په هغې سره د هغې دپاره ناجایزه کار نه جایز کیږي تر کومې پورې چې د هغې د دغې عذر تعلق دی نو هغه عذر دلته نه دی موجود. دغه کس له چې تاسو سامان اغستری نو دی ستاسو مزدور نه دی، هغه په خپل اختیار باندې یو کاروباري سړی دی، هغه د په خپله خوښه کاروبار کوي چې کله یې غواړي
ډیپټي دی کوي چې کله نه غواړي نو نه دی کوي خو لیکن دا عذر د دې خبرې د پاره جواز نشي جوړېدی چې تاسو لاغه متعین پیسې درکئ بلکې تاسو ګټه هغه سره شیر کئ تقسیم کئ د فیصد په لحاظ سره چې سوره ګټه وشي ان پاغي کې به هغه ته سوره ملاويږي سوره فیصد او تاسو ته به سوره ملاويږي د دین علاوه د جایز والی بل صورت نشته جی دا ملګری تاسو کوي چې دا مسله ما اوریدي ده چې کله کفار یو ساروی یا یو سی ذبح کی مسلمان هغه نشي اغسته د دین علاوه د مکافرانو سره سودا کول دا غینه نور د ضرورت اشیاء اغستل جایز دي نو دا وایي چې زما یو پرفیوم خوښ شوی دی او هغه د فرانس جوړ دی نو ما ته سملګرو وی چې د فرانس نه پرفیوم اغستل دا ګناه دی نو د دې ذهن کې دا اشکال دی چې دا خو علاله نه ده علال شوی سیز نه دی دا خو چې نور څنګه سیزونه منګه اخلو د کافرانو نه د ډیرو غیر ملکی سیزونه دي چې هغه کافرانو جوړ کړی دي نو کوم دا پرفیوم والو نو په دې کې څه حرج دی نو جواب دا دی چې خبره اومدخ کده چې کافرانو سره تجارت کول جایز دي او صرف دا غي هغه مصنوعات اغستل چې هغه کې د ذبح شوی ساروی مسله وی نه هغه ناجایز دي ولیکن دا د فرانس چې کوم خبره ده نو چونکې سوخ مخ کی هغه علی الاعلان د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خلاف چې کوم خاکی جوړې شوی وي دا غي اعلان هغه کړو نو په دی وجه باندې هغه سره بایکاټ والا فتوا مخه تراغلی و نو دغه د فرانس د مصنوعاتو د اغستو بارکی چې کوم د ناجایز والی فتوا ده ان هغه په دی وجه نه ده چې کافرو سره تجارت ناجایز ده بلکې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام خلاف د کارټونانو د خاکو جوړولو چونکی کوشش او اعلان کړي دي نو په دی وجه باندې مسلمان به تور احتجاج او دا ناخلی دا یو سوشل قسم بایکاټ ته تجارتی بایکاټ ته ان په دی وجه باندې دا غاغستل ناجایز دي کچري هغه دا اعلان واپس والی دا نه کوي او یا دا اعلان نه وکړي نو بیا دا غي په مصنوعات او غستلو کې سحرج نشته جی